الرحمن الرحیم باب معرفت طریق الرؤیت. د حدیث لا د مصنف دا عنوان ورکړ دی خو محدثین دا اصل کې په کتاب الاذان کې ذکر کوي. په دې کې چونکې دا الله رب العزت د لیدلو صحال ذکر کړل دی د دې وجنا دور له عنوان دغه یې ورنه دا محدثین یا کتاب التوحید کې ذکر کوي یا کتاب الاذان کې. مخکې نه بحث دا و چې مؤمنان بعد قیامت پر ورځ د خپل رب دیدار کوي. مونږ ویلو په دیدار زمونږ ایمان دی. دا د ایمان خبره ده. دا یې کیفیت سره پای موږ نه پوهیږو. ډېر څیزونه داسې چې د هغې باندې زموږ ایمان وي لیکن کیفیت د هغې موږ الله ته سپارو. لکه قبر کې یو ژوند شته دی د ایمان حصه ده لیکن هغه څنګه ژوند دی د هغې باندې هېڅوک نه پوهېږي ما سوا د هغه چا نه چې هغه قبر ته تللی دی بل چا علم کې دا نشته دی تجربه کې دا نشته. کم شی چې قرآن او حدیث تفصیل سره نه بیان کړی هغې کې به د ځانه تفصیل نه کوو او بالخصوص هغه څیزونه چې د هغې تعلق یا عقیدې سره یا د غیب سره دا دوه نقطې خپل ذهن کې واچوئ هېڅ اعتراض به نه راځي. بیا یو شی زموږ نه پټ دی او موږ په خپل علم په خپله پوهه د هغې تفصیل موږ ته نه دی معلوم نو د هغې تفصیل به نه کوو. او دویم دا د یو څیز تعلق چې عقیدې سره دی دا چې څنګه راغلی دی هغه شان به منو. په هغې باندې نورې خبرې کول د هغې نه نور څه کشید کول دا جایز نه دی. د الله رب العزت لیدل دا د ایمان او د عقیدې مسله ده. مؤمنان با قیامت کې جنت کې خپل رب ویني پر موږ په دې حدیث ویلو دا هماغه مسله ده اړوان مې روانې دی چې مؤمنان با د خپل رب دیدار کوي. قرآن نم دا مسله معلومه ده څنګه به کوي موږ پای نه پوهېږو. دومره دا چې څوک به محروم نه وي د حدیث کې د هغې ذکر کوي. حدیث چونکې اوږد دی دوه درېو ټکړو کې به وایو. حدیث ابی هریرة رضی الله تعالی عنہ د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ حدیث فرمائی ان الناس قالوا یا رسول اللہ خلق ویل اے دا اللہ پیغمبرہ حل نرا ربنا یوم القیامہ آیا مونږ به د قیامت پر ورځ خپل رب وینو ملاقات به کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله قیامت پر ورځ مؤمنان به خپل رب ویني. بیا یې تپوس وکړو هل تمارون فی القمر لیلة البدر لیس دونه سحاب. هل تمارون آیا ستاسو څه شک شته دی څه اختلاف هم شته دی فی القمر د سپوږمۍ په لیدلو کې لیلة البدر کله چې د څوارلسمې سپوږمۍ د څوارلسمې سپوږمۍ یو هغې ته تاسو ګورئ نو په دې کې څوک شک کوي چې دا سپوږمۍ ده که بل څه وینم هغې وي چې یو سپوږمۍ لیس دونه سحاب چې د هغې نه دې طرف ته سحاب نه وي وریځ نه وي. پرون ما ذکر کړو حجاب حجاب منې مانع پرده معنا مه کوو مانع مخلوق مخې ته پرده وي د خالق مخې ته چې کوم حجاب راځي نو هغه مانع دی د هغه د ذات د لیدلو نه. قیامت کې به هغه مانع ختم شي. بس چې کله سپوږمۍ مخې ته وریځ نه وي نو آیا سپوږمۍ لیدی شي کله شي لیدی آیا څه تکلیف وي تاسو ته څه شک محسوسوئ په دې کې هغې ویل نه لا یا رسول الله دې کې اوس څه تکلیف نه وي څه شک شبه هم نه وي بس خلک سپوږمۍ ته ګوري کتلو کې خبره ده. قال فهل تمارون فی الشمس لیس دونها سحاب. دویم مثال پیش کړي آیا هل تمارون آیا تاسو شک کوئ
فی الشمس پنور کې لیس دونها سحاب چې د هغه مخې ته وریځ نه وي. د انور مخې ته چې وریځ نه وي نو د انور په لیدلو کې ستاسو شک شته؟ دا ګوره دواړه مثالونه باندې سوچ کوه. سپومې ته کتل اسانی لیکن د انور ته کتل مشکلی. سپومې کې ذات لیدی شي لیکن انور کې ذات نشي لیدی. څه ډېر تکلیف. او دا دنیا کې چې یو سړی الله نه ویني د هغې وجه دا ده چې د الله لیدل دنیا کې د سترګو دپاره ممکن نه دي. قیامت کې به الله رب العزت هغه د انسان سترګو کې دومره طاقت واچوي په خپل فضل باندې چې دی به د الله ذات ته کتلی شي. مسئلې مقصد دغه دی. قالوا لا یا رسول الله، ناغي ویل نه اے د الله رسوله. قال هغه بیا فرمایل فإنکم ترونه کذلک، تاسو به الله دغه شانتي وینئ. لیدل به کېدی شي، ملاقات به کېدی شي. ملاقات حساب کتاب وخت کې هم کېږي، خو د حساب کتاب وخت کې انسان الله ته نشي کتلی. یو خو د حساب یره ده، بل د الله د ذات د کبریا د لویۍ دبدبه ده په انسان باندې روب ده. لیکن جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو هغه روب به الله ختم کړي. ته دې وجې دوی به کتی شي، لیکن مخلوق ته چې کله مونږ ګورو نو مونږ د هغه د ذات احاطه وکړو. لکه زه یم دا کتاب د نو ښکاري ما ته د الله د ذات احاطه نه کېږي، ولی مخلوق نه ده. نو کتل به کي کیفیت ځکه مونږ ویل نشو بیانولی، هېچا ته پته نشته دی. د یو څیز چې علم نه وي قرآن و سنت کې د هغې تذکره نه وي نو خلک هغه نه وایي. ادب دا دی چې هغې خوا کې خاموش پاتې شي. یو جګړه د خلک کوي چې کومه ونه آدم علیه السلام خوړلې وه د کومې نه منې کړی شوی دا د څه شي ونه وه. نو خلک څوک وایي دا غنم دی، څوک وایي دا کیله وه، څوک وایي دا کوړ و، څوک وایي د نیکۍ او د بدۍ ونه وه. دا د خلکو خبرې دي. لیکن کوم چې هوښیاران خلک دی نو هغې وایي الله او رسول دا موږ ته نه ده بیان کړی چې دا د څه ونه وه، په دې وجه موږ به غلي یو. بلکې حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې په دې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه د څه شي څه خبره موجود نه ده. لہذا ما ابهمه الله فنبهمه، یو شی چې الله پټ ساتلی دی، رسول پټ ساتلی دی، مونږ پای کې کود کورید نه کوو. پای به ایمان وروړو نور د هغې حقیقت سره دا چې کله سړی هلته ورسي نو بیا به پته ولګي. نو دې څیزونو کې همیش دپاره دا ادب وساتئ. دا ادب زموږ د علماو نه مترخ ځانه به لګیایي بخی وایي په یو څیز کې تپوسو کې دلیل نه دلیل نه وي. د هغه دلیل به دا وي چې مشران دا وایي، مشران دا وایي. مشر په دین کې دلیل نه وي. په دین کې دلیل قرآن وي، سنت وي، صحابه کرام وي، اجماعي د امت، دارنګې ائمه مجتهدین وي. دغه علما نه وروستو خلک دلیل نه وي. بیچارهګان بس څه کوي، د خلکو سوال راځي، د خلکو د سوال د پوره کولو دپاره دوی د ځانه خبرې شروع کړي. په ځای د دی چې سړی ځان ګناهګار کړي نو ښه خبره ده چې دی هغه خبره الله ته وسپاري. چې قرآن و حدیث کې دغه امر ذکر دی، نور وړاندې موږ ته څه علم نشته. یہ ته بې علمي نه وایي. داسې مشروطي کول دي چې یو څیز تفصیل او الله رسول نه دی کړی، موږ د هغې تفصیل کې نه نوځو. فإنکم ترونه کذلک یحشر الناس، خلق به راجمع کړی شي یوم القیامت، د قیامت په ورځ. او دا ډېره د ازمایش ورځ ده، ډېره تکلیف ورځ ده. دعا کوي الله نه چې د هغې تکلیف نه مونږ بچ کړي. نهایت مشکل حالات. فیقولو من کان یعبد شیئا فلیتبعه، الله وہ فرمائی چا چې د کم سیز عبادت کو ناغه پسې لاړ شي. دنیا کې ټول خلک د الله عبادت نه کوي. دا ډېر مونځګزار هم چې ته وینې دیم د الله عبادت نه کوي، ځکه شرک کې مبتلا یې ډېر خلک.
اولیاء کرامو ته سجدې کوي، قبرونو ته سجدې کوي، دا شرک دی. دا پته به قیامت پر ورځ لګېږي. دې خبره ما چې مونږ زور اچو د هغې وجه دا ده چې تا دنیا کې چا ته سجده کړې ده، قیامت کې به هغه پسې روانې. چې دنیا کې دی د چا د نوم نظر نیاز منښته کړې ده، قیامت کې به هغه پسې اټومیټک روانې. مونږ سره جنګونو ضرورت نشته ده. مونږ خیرخواه یو ستاسو چې تا ته شرک ښیو چې د شرک نه ځان وساته. نو دا حدیث دی او د مطابق به کار کېږي. بیا چا چې د کوم څیز عبادت کړی دی هغه مالک د نفع او نقصان ګڼل دی، که هغه د تجارت دی، که هغه نبي دی، که هغه ولی دی، که هغه بت دی، که هغه ملایکه ده، هر انسان به هغه پسې ځي. فلیتبعه، هغه پسې روان شي. هلته دی دا نشي ویلی الله له دوکه نشي ورکولی چې رګندې ما نه دي کړي. دی به په خپله روان شي. فمنهم من یتبع الشمس، بعد باغی چې به انور پسې روان شي. انور عبادت کوي خلک، کم ځای کې چې انور عبادت کوي دا اشرم وایي. ډېر شي خلک د هغې د انور عبادتونه کوي. نور چې خېږي هم عبادت کوي، ډېر نور پرېوتو کې هم کوي. او دې وجې نه حدیث کې راځي چې انور راخېږي او کله انور پرېوځي لمونځ مه کوئ. دې کې تشابه ده غیر مسلمو سره، حرام دي. 3 وختونو کې لمونځ کول حرام دي. یو چې انور راخېږي، بل چې بالکل 12 بجې انور د ځمکې د اسمان په منځ باندې، او دریم چې انور پرېوځي. د انور عبادت کوونکي به انور پسې روان شي. ومنهم من یتبع القمر، او څوک باغی چې به سپوږمۍ پسې روان شي. د سپوږمۍ عبادت چې کم خلک کوي، لکه قوم د ابراهیم علیه السلام د انور ستورو سپوږمۍ عبادت وکړه. ومنهم من یتبع الطواغیت، بعضې به په دې کې هغې چې هغه طواغیت پسې روان شي. طواغیت ته طاغوت جمع ده. طاغوت پسې شیطانانو پسې به روان شي. ډېر خلک د شیطانانو عبادت کوي. د شیطانانو عبادت څنګه وي؟ د قبرونو په خوا کې دارنګې په بوتانو کې شیطانان ننوځي. او چې کله سړی هلته کې فریاد وسي نو اواز ورته وشي. بېشک خلک ورته د غیب و آواز وي، د غیب نه آواز راغی. او دا غیب و آواز څوک کوي؟ دا شیطانان کوي. د دې لپاره چې د انسان عقیده برباده کړي. دا کوي داسې. کم خلکو چې توحید باندې کتابونه لیکلي دي، هغوی دا ثابت کړي دي په ګڼ شی واقعاتو باندې چې د فلانکي په کونډۍ کې یا د هغه په ملا کې شیطان ننوتی و. د ډېره موده علاج کو نه کېده نو چا ورته وښول چې فلانکي قبر خوا کې دا کار کېږي، نو دی قبر له لړ شي. دلته شیطان د هغې ځای نه وځي. کم ځای کې چې هغه واوځي دی چې راځي هلته نه ټیک ټاکي. وي تاسو هسې وایئ چې بابا څه نشو کولی. وایي دا خو اوس هم موږ وایو چې بابا څه نشو کولی. مخلوق اختیارمند د نفع او د نقصان نه دی. په فقه په کتابونو کې یو جمله لیکلې ده، هغه عالمگیری کې هم لیکلې ده، په شامی کې هم لیکلې ده، په فتح القدیر کې هم لیکلې ده، په بحر الرائق کې هم لیکلې ده چې د قبر په خوا کې هر هغه کار کول ناجایز دي کوم چې د سنت نه خلاف وي. نو بیا وایي سنت نه څه ثابت دي چې قبر خوا کې وسګو. والمعهود من السنت لیست الا زیارتها والدعاء عندها قائمه. او د قبر نه په باره کې سنت نه صرف دا ثابت دي چې سړی والته لاړ شي ملاقات به وکړي. د قبر ملاقات کی، د قبر والا ملاقات نه کي، هغه بیچاره خو ډېر ښکته دی. د قبر ملاقات به وکړي. سلي ته به دی وګوري. سلی ته چې وګوري د کې به په خپله دا تصور پیدا شي چې دا زما پلار دی، مور مې ده، ښځه مې ده، استاد مې دی، فلانی دی. سروزې مخکې دی دنیا کې زما په شان تن و من سړی وګرځېده به، نن څه شو؟ دا څه لرې دی کې ما دپاره عبرت. یو دغې مقصد لبځي، هغه نه غوښتو لپاره نه. والدعا عندها قائمه، او هلته کې په ولاړې هغه ته دعا کول چې الله دې
ځان له سوال نشي کولی. زه سوال کوم ستانه ته در لپاره چې دی وبخي. ربه د غلطۍ معاف کړي، ربه د ګناهونه وریځي، ربه جنت الفردوس یې نصیب کړي. ژوندي لړ شي نه هلته نه غواړي، هلته څه غواړي؟ ته به هغه ته دعا کوې. دغه وجه نه مونږ چې کله انسان مړ شي، هر څوک چې لوی سړی یا اړوکی سړی او په خپله نشي لامبلی، ژوندي د هغه پرده واخلي، جامې ته لرې کړي، ویې لامبوي. داسې ده که نه؟ کله په خپله لامبي، ژوندي لامبوي. دی ولې لامبوي؟ دی نشي لامبلی. بیا دی قبر ته نشي تللی، کفن نشي اغوستی، ځان ته دعا هم نشي کولی. ټول ژوندي په هغه دا دعاګانې وکړي، قبر ته بوځي، سملاستی نه شي سمیلی. بیا هم ځان له سویلی نه شي نه، ژوندي هغه ته قرآن وایي، دعاګانې ورته وکړي، بیا ته راځي. خو درې ورځې پس هغه کار کوي. وای کمال نه دی چې پلاني یې راورسې رامدد شه. عجیبه ده. خو بنده دی د الله بندګانو، دا څه کوئ تاسو؟ دغلته کې تواغیت جمع شوي، بیچاره نه خبر. کله شیطان راشي انسان ته د خوب کې او د یو نیک بزرګ شکل به جوړ کړي، نو دی به دوکه را دوکه کي چې پلان کې ځای کې قبر دی که نه، دا ګوره زما دی، دا پوخ کې. نو شیخ صاحب به راشي نه به تپوس وکړي چې ګوره بابا بیګا خوب کې راغلو، تالی دی و بابا شهید بابا دا سولی دی چې ته شهید بابا ماله خوب کې راغله. او شیطان دی. شیطان څنګه چې په ویښه باندې مونږ د ایمان نه اخوا دېخوا اړوي، نو داسې په ودو باندې مونږ اړوي راړی. دا تواغیت دي، خلک دی پسې ځي، قبر به راوباسي، بیا به د هغې عبادت شروع کړي. په دنیا کې دوه کارونه دي، الله دې مونږ د دې دواړو کارونو نه وساتي. خو په دې کارونو کې تاوان نشته. په دنیا د ټول نه نفع بخش چیزونه دوه دي. یو دا چې قبر جوړ کا، پردی جوړ کا، بس د پاسه پې غلاف واچوه، وی دی دا کار کوي او مونږ ورشه هلته. په دې کې تاوان نشته. ته به دومره ځمکې والې، دومره جایداد به واخلې، د هغې انتها به نه وي. او دویم دا تعویضونه کوه او خرڅوه. دې دوو کاروبارونو کې تاوان بالکل نشته. خلک کمعقل دی. دا کارونه دې شروع کړي، دا آسان دي، پیسه به ډېره وګټي، خو د ایمان نه به خلاص شي. تواغیتو کار مه کوئ. منهم من یتبع التواغیت، بعضې واغي چې به شیطانانو پسې روان شي. زمونږ خلک خو ډېر هوښیار دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه خپل کتاب کې خپل لیکلی دي. ډېر لوی نیک سړی دی، ډېر لوی سړی دی، عالم سړی دی، بزرګ دی. هغه وایي یو شپه ما عبادت کو، د شپې نیمه چې شوه نو زما نه غیر چاپېر روشني شو، رڼا شو. او ما ته یې ویل چې یا عبدالقادر، زه ستا رب یم، تا سره ملاقات کوم. خو دا که زما او ستا د دې زمانې سړی راوځوي چې او که نه پلان کې د الله راغلی و. الله سوا د پیغمبرانو نه بل چا سره خبرې نه کوي. دا رهنمایي به تعالی قرآن درکوي چې قرآن چا نه ویلي نو په دې هغه دوکه شي. دا ښه چې دې زمانه کې دا حرکتونه نه کېږي. دا ابتلاعات دي کوي الله. نو ما ویل چې زما رب ما سره څنګه خبرې کوي. څه وایي؟ نو هغه دا دی چې تا ته ما عبادت معاف کړی دی، ته نور عبادت مه کوه، تا چې کومه مرتبه وه تعالی ما هغه دنیا کې هم درکړه، آخرت کې هم درکوم. دا خبره که نن یو سړي ته په داسې ماحول کې شی به څه وایي چې وایي چې دا خدای ته رسېدلی. شیخ عبدالقادر وایي چې ما ویل چې زما د رب کتاب کې خو لیکلي دي چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تر مرګه پورې به د خپل رب بندګي کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مرض الموت کې هم جماعت ته ورته لمونځ به کوه. زه څوک یم چې زه د عبادت نه معاف کړی شم؟ رکشه مخ پناه کوي شیطان. شیطانانو کار دغه
په داسې جامو کې راځي خلق له او خلق غلی راغلی ادي بسې غیب نه आवाज راغی فلانه چله شو فلانه چله ټول دروغ وي خلق هم د قرآن نه او حدیث نه واقف نه بچ چا سو وي دی ورپسې منډه دغه تواغیت دي دا انساني شکل کې می بعضې به روان شي په دې کې په تواغیتو پسې وتبقى هذه الامة فيها منافقها دا امت به پاتې شي یوازې بس یا نو ټول خلک به تقسیم شي صرف دا امت به پاتې شي خو په دې امت کې دې منافقان به هم ټول امت به پاتې شي په دې کې منافقین خلک چې د هغې په زړه کې د الله توحید نشته او منځونه کوي عبدالله ابن ابی د زړه کې الله توحید نه وکړه خو مونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نه کوو دې باندې ځان پوهول پکار دا چې سړی مونځ کوي ته د زړه نه مسلمان دی ډېر به داسې چې هغه به ظاهر کې منځونه هم کوي لیکن زړه کې د هغه توحید نشته منافقین به هم راشي فیاتیهم الله فیقول انا ربکم نو رابشي دي ته الله ورته وایي زه ستاسو رب یم او دې کې د الله صفت څه شو راتلل د راتللو صفت حدیث کې او قرآن مجید کې د الله د پاره ثابت دی پس په دې زمونږ ایمان نه څنګه راځي په نه پوهیږو داسې ونه وایم چې څنګه زه او ته راځو نه دا خو بېایماني شوه کفر شو ولې مونږ الله له جسم تسلیم کړو الله له جسم نه تسلیم کړو مخلوق په شان الله رب العزت د هغه صفتونه پر مونږ ویلي د هغه د شان مطابق د هغه راتلل د هغه تلل دا ټول خلک وایي دی پاسه د شپې په آخري حصه کې ولې الله رب العزت آخري اسمان ته راغلی ټول وایي خلک هلته څوک دا نه وي هلکه څه ووایي ته حدیث دی د شپې په آخري حصه کې الله آخري اسمان ته راشي او یو څو اوازونه کوي چې آیا څوک معافي غوښتونکی شته دی چې معافي کړم څوک رزق غوښتونکی شته دی چې رزق وله ورکړم نو تلل راتلل د الله د شان مطابق ته چا ذهن چې دې طرف ته ځي چې زما او ستا په شانتي ځي راځي د خپل ذهن علاج وکړي ځکه د الله ذات مخلوق سره د هغې تشبیه نشي ورکولی او کوم صفت چې هغه ځان له په خپله بیان کړی دی هغه وایي هغې نه به انکار نه کوي که ته انکار کوي بیا کافر کېږي یو خو داسې چې یو سړی د ځان نه د الله صفت بیان کړي جدا خبره ده او یو صفت داسې دی کوم چې الله ځان له په خپله بیان کړی دی نو دا صفت چونکې الله ځان له په خپله بیان کړی دی لہذا موږ به په دې ایمان لرو د هغې طریقه سره کیفیت څه یې د تلو راتلو موږ په یې نه پوهېږو دا طریقه زده کول پکار دی نو هر کیف دي ته به راشي رب د دي نو اب ورته ووایي انا ربکم زه ستاسو رب یم وړاندې به انشاءالله سهار کې